أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. در सूरत बकरे आयत नंबर 183 नंबर आयत दे सूरत अल बकरे। पदी सूरत के अल्लाह तबारक व तआला फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमानदारो, कुतिबा फरज़ कइशु अलैकुम पतास बांधे अस्सियाम रोजा निवल कमा संग कुतिबा फरज़ कइशु अलल्लज़ीना बागी के साथ बांधे मिन क़ब्ल तासु नमत के से लअल्लकुम दलील बारा तत्तकून बता तकवा सिफत रही अय्याम दौरज मादूदात तस्मीर फमन पस कम सड़े कान ही मिनकुम बता मरीज ना जोड़ अवला सफर या रवानी सफर फाइदतुन खैर तस्मीर दी उनकी मिन अय्याम दौरज वो खरज हो तदी है कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनानो बानी मैं हुक्म द फर्ज कवलो फैसला की और मोमिनानो द बागल सिफत बानी आवाज की कम सिफत की मोमिनानो की मौजूद है और दा अल्लाह तआला को सिफत दे बदे वजह बानी बदा फैसला सिफत बानी और आवाज की या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस सियाम फतासु बानी रोजा निवल फरज कइशु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम संगत पमकिनो खल्क बानी रोजा निवल फरज शो دا ابتدینو دا مقرری روجا دا دی وجوبوات دا دی فرضوات دی امت دا لکه څنګه چې په پخوانو امتونو باندې فرض شوي چې کوم خلک د کار جوګه شي او د الله تعالی حکمونه هغې ته مخامخ شي یعنې بالغ شي نو په ده باندې روژه نیول فرض خو الله تعالی د دې روژې نه مراد عامې روژې نه دي چې سړی په خپل خوښه باندې روژې بلکې الله تعالی د روژې د میاشتې روژې چې دي نو هغه فرض کړي. فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د روژې میاشت رمضان میاشت هغه ده چې په دې کې الله تعالی قرآن نازل کړی دی. په دغه میاشت کې فمن شهد منکم الشهر، کوم سړی چې په دې میاشت کې حاضر فلیصمه، هغه دې روژه ونیسي. یعنې د روژې میاشت کې الله تعالی قرآن نازل کړی او دغه میاشت الله تعالی د روژې دپاره خاص کړی چې په دې کې فمن شهد، کوم سړی چې حاضر شو منکم پتاو کې الشهر دې میاشت ده فلیصمه، نو هغه دې روژه ونیسي. او دا څونه روژې دي ونیسي؟ وایي ایام معدودات، یو څو ورځې. د یو څو ورځو نه مراد یعنې د روژې میاشت په خپله الله تعالی د هغې ځواب وکړه، انتخاب یې وکړه چې د روژې میاشت یو څو ورځې نه مراد دا روغه میاشت ده. او بیا الله تعالی د روژې هغه فلسفه بیانوي چې فلسفه په روژه کې څه ده؟ وایي لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تقوا دوی له بچ پیدا شي. ځکه چې روژه دا په مؤمن کې په مسلمان کې یو قوت پیدا کوي او هغه قوت چې دی هغه د تابعدارۍ قوت دی. او د تابعدارۍ قوت دا چې کوم کار ورته الله تعالی کړی د هغې د کولو هغه طاقت ورپکې پیدا کوي، د ګناه نه د منې کېدو طاقت ورپکې پیدا کوي. نو دا روژه چې دا انسان د تقوا اهل کوي، دا د تقوا اهل کوي او دا ډېره لویه فایده ده چې اهلیت پکې د تقوا پیدا کوي. نو په دې بنیاد باندې الله تعالی په روژه باندې ډېر لوی ثوابونه ورباندې ورکوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره روژه زما لپاره خلک لهذا بدله به زه په خپله باندې ورکوم. ورسره په آیت نمبر 150 کې الله تعالی بیا د روژې د میاشتې څه سهولیات کوي او هغه دا چې فمن کان منکم مریضا، که په تاسو کې یو سړی ناجوړه او روژې نشي ونیوی او علی سفر یا په سفر کې روان او د سفر په وجه باندې روژې نشي ونیوی فعدة من ایام اخر، نو نورو ورځو کې د روژه ونیسي. هغه ورځ دې په روژه کې او په بله ورځ دې روژه ونیسي. د مریض نه مراد هغه مریض هم دی چې هغه په مرض کې مبتلا دی، او هغه مریض هم دی چې هغه روژه نیوی نشي، او هغه مریض هم دی چې هغه د خپل عمر په وجه باندې د روژې طاقت نه لري، او هغه کس هم دی مثلا هغه مور چې هغه خپل بچي له شوده ورکوي چې هغه په دې وخت روژه ونیسي،
نو بیا په بچی ته شودنه ملاوي نو الله تعالی دا غي هغه اجازه ورته ورکړي چې نا جوړ کړي نه دغه شان بیمار نه یا هغه بچی پیدا کېدو ته نږدې دغه شانې هغه زنانه چې خپل بچی له شوده ورکړي دا ټول په احادیث کې هم ذکر دي د قرآن د ظاهري الفاظو معلومیږي چې دا چې سہولت دغه راشي تکلیف راشي دا چې عذر راشي په داسې حالاتو کې روزه منی شه خو چې دا عذر کله ختم شي په اورو کې بیا ونی یرید الله بكم اليسر الله تعالی په تاسو اسانی راوستل غواړي الله په تاسو تنګي راوستل نه غواړي خدا دې تکملوا العده دا کم شمیره چې درته ویل دا د میاشتې پورا دا پورا کی ولتکبر الله علی ما هداکم اور دې روزي په ذریعہ تاسو د الله تعالی بڑای بیان کړي تک الله تاسو ته هدایت کړي او د الله تعالی شکریا ادا کړي او بل دې بیا فرمایي الله تعالی چې وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين وي ګوره کم سړی چې هغه بالکل مستقل معذور دی یعنی دا عمر دی حد تر رسیدلې دی چې هغه اوس روزه نشي نیوي نو دا هغه متعلق الله تعالی په خپل باندې وي چې فائدت فديه من طعام مسكين دا یو مسكين دی دا غي خوراک دی ولور یو مسكين په سر دی مثلا 13 روزي دي نو 13 مسکینانو باندې خوراک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی په خپل وي كل عمل ابن ادم له الا الصيام د انسان هر عمل د انسان خپل خوخه ده او دا غي مطابق هغه ته بدله ملاويږي دا غي عمل مطابق الا الصيام سوا د روزه فانه لك دا روزه چې دا لي دا ما د بار دا وانا اجزي به بدله به خپل ورته والصيام جنة او روزه دی ول چې دا یو ډال روزه دی ول یو ډال فاذا كان صوم يوم احدكم پتاسو کې چې یوم صوم احدکم پتاسو کې د یو تن چې کله روزي فلا يرفث لا يتذكر بل سره غبن نه غبن مراد رفث په عربی کې هغه خبرو ته وایي چې کوم د بسترې په من خلک یو بل سره د خلک خاور خبرې دغه ته رفث ورته وایي فلا يرفث نو دا بیا د خپل سره غبن نه لري ولا يسخب او شغل نه وایي د شغل شوري نه وایي شور نه وایي انصافه احد کته ته څنګه نه وکړي او قاتل ویو تر چا جګړه کوي دې د چا سره نه لمیږي فل یقول لري دشي وي اني صائم رو نظر ما روزه والذي نفسي بيده او پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې په هغه رب مې قسم چې زما ځان دا غفلات کړي لخلوق قوم صائم دروجدار د خپل بدوی اتی بداړه راکوګه د الله ی الله من ذی المس د مشکل بینا لصائم فرحام روزدار د پر د خوشالي دی پر ما چې خوشالي کې باندې ده دا اکثر کله چې ما هم روزه ماته خوشاله پر هم خوشاله وې دا لقیا په دې وجه باندې عبادت کړي دا غي نه په دا غي فائدہ چې دا هغه په احسان باندې او خالص د الله تعالی د رضا په نیت باندې ملاويږي نو په دې وجه باندې خپل ټول اعمال دا خپل نیت چې دا خالص د الله د رضا کول پکار او دوی مدا چې د روزي ګورې سنت یوازې دا جتر ځان وګي تاسو ته نه وي د روزي د سنت دي مثلا چربانګه کول او چربانګه اخر سره کول دا شان مقام او جمع کول او دا په جوړه باندې ماتول دا ټول د روزي سنت دي په دې باندې مسره عمل کول پکار دي دا شان د روزي نور قسمونه دي کله چې ایام البیض وایي یعنی دا رسمه سوار رسمه په رسمه د دې ورځې روزي نیول د دې مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا چې لکه څنګه ټول عمر روزي دا شانې دا شوال د بیان کې په وړو کې اثر پسې اور مدیش پک ورته روزي نیول د دې ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي چې ټول ثواب دې لکه څنګه ټول کار روزي او دا شانې د روزي تعرفه په ورځ باندې روزي نیول د دې مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دوه کلونو ګناهونه د سړي معاف کړي تر راتلونکي کې کال او دشت کال دغه شانې د عاشورې د ورځې روزه نیول دا د سړي ګناهونه د یو کال معاف کړي دا ټول روزي چې دي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو ثابت دي په دې وجه باندې یو فرض روزه ده یو نفل روزه ده فرض روزي چې دي نو هغه د روزي د میاشتې په سره کې او نفل روزي چې دا غیر پرټیب نشته البته یو څو روزي چې هغه ما ویل چې یو ایام البیض دغه شان د شوال پک روزي دغه شان د عرفه روزه د عاشورې روزه دغه شان په هفته کې روزه نیول دغه شان په لسمه شلمه د سم روزه نیول دا د دین علاوه په هر وخت روزه چې دا نو دا نیول دا د الله تبارک وتعالى د خوشاله ذریعہ ګرځيږي د خپل ګناهونو کفاره جوړيږي نو په کار چې موږ تاسو د روزي د میاشتې علاوه نور میاشتې نور ورځې چې پای کې
خپل ځان له روژه چې ده نو هغه ونیسو او د هغې په ذریعه باندې ځان الله ته نږدې کړو. الله دې مال او تاسو ټولو ته د قرآن د ښایسته تعلیماتو په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق د ژوند د تېرولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.